أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. سورة هود 9 نمبر آیات. په دې 9 نمبر او 10 نمبر کې د انسان یو بل کمزوري ذکر کیږي د اکثر انسانانو. هغه کمزوري دا ده چې اکثری انسانان دا موجوده پرستی دي ته ویل کېږي چې کم حالات په دوی باندې راشي نو دغه حالات نه پوره متاثر وي او خیال یې دا چې دا حالت بدلیږي نه، همدغه حال کې به موږ مستقل موجود یو. د دې سره سم دوی خپل تیر وختونه میر کې ور روان حالات هم د ذهن نه وځي. در انسان زبردست کمزوري مخکینی سبقونو کې چې کومه کمزوري د انسان ذکر شو نو غدا و چې د انسان د حق او د باطل لپاره معیار عقل تسلیموي. چې کومه خبره عقل نه راخلی نو وي دا ځنه منم. او هغه کې تاسو ولیدل چې قرآن ته هم سحر وایو، دوباره ژوندون ته سحر وایو چې دا باطل دی، دا زما عقل نه راخلی. اوس دویمه کمزوري دا ده چې دا موجوده پرستی، یعنی دوی چې کوم حال پر راشي دغه حال نه پوره متاثر دي، دغه پوره تابعداري او د دوی خپل ماضي خپل مستقبل دواړه د ذهن نه وځي او د سره باغیان شي. دا دومره خطرناکه بیماری ده چې کثیر حالات يرول او روان حالات د ذهن نه ایستل چې بدی کې کم کس اخته شي. هغه کس داسې چې کدا مالدار شو نو دې متکبر وي، موجوده حالات نه متاثر وي چې بس د غټ سړی یم او ځکه غټ جوړ شوی یم چې صفتونه مې غټ دي، تدبیرونه مې غټ دي، زاړو خرابېږم هم چېرته نه، بس ټول عمر له به دغه شانته کې روغ رمټ به یم، صحت به لرم، ځواني به لرم، مالداري به لرم. نو دې سخت متکبر شي، دا باقي مخلوقات ته شي نه ښکاري. تکبر چې راولاړېږي هم دې وجې نه راولاړېږي. او که کله د انسان تر سهولت نه بعد یې معمولي غونته کې سخته راشي نو دې سختې په دوران کې مکمل مایوسه شي چې بس اوس د ټیکېدو نه یم، اوس ختم شو، اوس نه د مالداره کېدو یم او نه د روغېدو یم، بس تباه او برباد شو، مایوسه شي. او چې کله به د کې مایوسي راولاړه شي د ناشکرۍ اظهار شروع کړي چې الله موږ داسې کړو، الله موږ داسې کړو، خلک داسې دي او زه پکې داسې، دا الفاظ یې په خوله باندې. دې مرض ته موجوده پرستی ویلی کېږي، دې ته عدم استقامت هم ویلی کېږي، عدم استقلال ورته هم ویلی کېږي، غیر استقلال غیر مستقل خلک دي، غیر مستقل مزاجي ورته هم ویلی کېږي. دې ته بې صبري هم ویلی کېږي دې مرض ته. او د اکثرو خلکو چې کم ګمراه شوي دي نو وجه یې دقه ده چې تېر وختونه یې کړي دي، را روان حالاتو هغه منظر د ذهن نه وتلی دی نو هغې بیا باغیان شوي دي، خراب شوي دي. څوک په تکبر او غرور کې تللی دي او څوک چې کم دی مایوسۍ کې تللی دی، لیکن دا د خرابېدو طریقه ده. بیا د دې کسانو د اصلاح دپاره پیغمبران مسلسل راغلي دي، آسماني کتابونه راغلي دي او دوی ته تاریخ وړاندې کړی دی چې تاریخ خپل ولولئ، د تېرو امتونو تاریخ مطالعه کړي، خپل تاریخ مطالعه کړي. او دا حالات بدلیدل دا د ژوند جلکیانې دي، د انسان د بیدارولو دپاره یو زبردستې فارمولې دي او دا مستقل شی نه دی، په دې باندې نازېږئ ما. نو د دې حاصل دا شو چې هوښیار او شعوري سړی به دی چې په کم حال کې نو به دې حال نه به دی متاثر نه وي، د ده نه به خپل تېره وختونه نه یېرېږي او روان حالات به هم یېرېږي نه، نو دا به کلک مومن جوړېږي. چې کم کس خپل مستقبل ته وګوري او خپل ماضی ته وګوري چې پخوا نه زه څنګه وم، بیا څنګه دنیا ته رالم او بیا زما هغه وړوکوالی، کمزوریانې، غربتونه، یو څه بل څه، اوس دې پوزیشن ته راورسېدم، دا ټول کارونه الله وکړو. اوس د دې نه بعد به زه چېرته روان یم، د دې ځوانۍ نه د دې حال به زه چېرته ځم، بېرته به کمزورۍ ته بوډاتوب ته ځم. او څنګه زموږ پلرونه او نیکونه او تېر مشران چې دي یو بل دنیا باندې ښکارېږي نه، داسې به م زه د دنیا نه فنا شم. څه وخت به مې خلک نوم واخلي، څه قصه مې سبه کوي چې دی قبر دی، دغه سړی دی، بیا به هغه نوم د خلکو نه هېر شي. لکه موږ ته چې لږ 2 پېړۍ وړاندې نومونه نه راځي او نه قبرونه پېژنو، داسې حال به زموږ شي. دا سوچ چې چا راولاړ شو هېڅکله هم په دنیا باندې به ناز ونه کړي، هېڅکله به دا غرور او تکبر ونه کړي، هېڅ قسم به جرایمو ګناهونو ته لاس ونه شي. نو په دې 2 آیاتونو کې د انسان عدم استقلال، بې صبري یا موجوده پرستی، دا کم بنیادی مرض چې دی چې کم د ګمراهۍ سبب دی هغه ذکر کېږي. الله ولئن اذقنا الانسان که موږ وسکو په انسان باندې منا د خپل طرف نه رحمتا رحمت
دی آیات کې تاسو وګورئ ازقنا ویلې دي ازقنا سکرو ته ویل کېږي چې اصل شی به تاسو نه ملاويږي ته به صرف بس کې چیک پې کې جسم شی دی بس دومره دینه معلومه دا شول چې دا رقم انسان ته په دنیا کې کوم خوشحالي او راحتونه ملاويږي دا صرف سکل او چیک کول چې په آخرت کې کم څه ملاويږي دا غي یو معمولی غونډه کې چیک کول چې بس سہولت د څه شی دی راحت د څه شی دی خوشحالي د څه شی دی معمولی چیک کول دا مستقل شی مستقل خوشحالي مستقل راحت دنیاوي دا کې دی نشي دا ناقص دی او د نقصان ښکارا وجه دا د کم شی باندې زوال لازمه کامل چرته کې دی شي په دې وجه ځینې تاریخونه لیکلي دي چې یو بادشاہ خپل وزیر ته وویل چې ما ته داسې فارموله راوښیه چې کله زه خوشحاله یم او دغه فارموله مخې ته کړم خوشحالي مې راکمه شي چې تکبر انداز ته ونه رسېږم او چې کله ډېر غمجن یم او دغې ته وګورم نو چې غم مې راکم شي نو دغه وزیر به ډېر ذهین سړی هغه ورته یو انګوټه جوړه کړله په انګوټه باندې ولیکل انګوټه باندې کچي ولیکل چې دا وخت به هم تېر شي نور په هېڅ هم نو چې کله بادشاه به دې انګوټې ته وکتل دا به خوشحاله و هغې باندې به لیکلي دا وخت به تېر شي نو دی به خفه شو بیرته چې خوشحالي خو دغه عارضي ده نو تلو والا د فاني شی دی کله به ډېر سخت غم او درد به ورته ورسېده نو هغې ته به چې وکتل هغې باندې به و چې دا وخت به هم تېر شي څنګه چې تېر وختونه تېر شوي دي داسې دا هم تېرېږي دا پاتې کېږي نه نو غم به یې راکم شو چې غم دی خو معمولي دی ځکه چې کم غم چې تېرېږي دا دومره غټ نه غم د قیامت غټ دی چې هغه نه تېرېږي او دا تېرېږي دا معمولي دی نو په دې آیات کې هم ازقنا سکل ذکر کړی دي چې دنیاوي کړهونه او راحتونه دا صرف سکی دي د آخرت سکی دي کړهونه د جهنم او د عذابونو سکه د چې بس که د جهنم او عذاب معلومول غواړي دغه دنیاوي سختي ته وګوره د یو معمولی غونډه کې نمونه ده معمولی غونډه کې سیمپل دی اپ د جنت راحتونه لیدل غواړي او معلومول غواړي دنیاوي سہولات چې کله تا په کله راضي کومه خوشحالي په تاسو باندې کله راضي نو دغه ته وګوره بس دغه یو معمولی غونډه کې جل کې ده معمولی غونډه کې نمونه ده نو چې کله دا مضمون ذهن ته کوز شي هیڅوک به هم په ودونو کې په خادو کې په ځینې خوشحالو کې دومره بېدریغه نه ګډ شي او نه به دومره بې شرمیانې وکړي شرعي حدونه کراس کړي او نه به دومره د بغاوت اعلانونه وکړي چې پلانکې ته به او ډینګې ته به د مذهب نه به دومره د مذهب او د شاعر الله به نه دومره توهین وکړي هغه خلک چې کوم خلکو به ذهنونو کې دا سبق او مضمون پوښ شوی الله وایي ثم نزعناها منه بیا موږ لرې کړو دغه رحمت لره دې سړي نه یو سړي د رحمت یو څکه ورکړو لږ غونته کیسه ورله ورکړو بیا دغه رحمت لرې کړو رحمت صحت هم کېدی شي دا مالداري او سهولتونه او راحتونه هم کېدی شي نورې خوشحالیانې هم کېدی شي نو دغه کم سهولت چې الله تعالی دله ورکړی دی هغه سهولت یې الله تعالی بیرته واخلي یې به یې ورکړی لږ غونته کې بیا یې یو ټایم له لرې کړي ځکه دنیا خو دارالامتحان دی انسان چې کولو دپاره دی نو چې کله یې لرې کړي نو انه لیئوس یقینا دا انسان مایوس شي ناامید شي چې اوس دوباره رحمت راتلل زما په طرف باندې دا ممکن نه دی بس زه خراب شو دوباره ته مکمل ختم شي الله تعالی قادر مطلق ذات ته مهربان ذات ته بیا برا کی دا خبره ذهن کې ناراضي زګه چې د په موجوده پرستۍ باندې بے صبرۍ باندې اخته دي کفور ناشکر لیئوس ناامیدی دا زړه سره تعلق لري چې بڑا کې پټ ناامیدي تمه ختم شي او کفور دا د وینا سره تعلق لري د عمل سره تعلق لري چې ظاهر باندې خبري هم او کارونه هم د شریعت خلاف شي کوم انسان چې ګناونه کوي دا ناشکری کوي دا عملی ناشکری ده او کوم انسان چې د الله تعالی نه ګیلې کوي دا قولی ناشکری ده نو داس انسان د رحمت لري کېدو نه بعد هم نا امید شي باطینی او هم ناشکر شي قولی او عملی یعنی ویناګان هم خراب شي کارونه هم خراب شي الله ولئن ازقناه نعماء بعد ضراء کمن وسکو به انسان باندې خپل نعمتونه او سره تکلیفونه نه مسد هو چې تقریبا تر رسیدلی د دیم کیفیت به دویم انداز باندې امتحان دی د انسان امتحانونه په دنیا کې دغه انداز باندې دي چې کله بس بیمار کله روغ کله شپه کله ورځ کله خوشاله کله خفه او کله مالدار کله غریب در امتحانونو هغه پرچی کنه نو په دې طریقه باندې امتحان د سره چې ولئن ازقناه نعما کمن وسکو به دما نعمتونه خپل بعد ذره او سره هغه تکلیفونه نه مسد هو چې تر رسیدلی بدما نه بیا غربت تیر شوی یا ورده صحت مخکې نه خراب اوس به الله صحت ورکړي یا وی اولاد نو اوس په الله اولاد ورکړي داسې مختلفه طریقې کې دي ليقولن نو بیا خامخوای ليقولن کې د لام حمد تاکید د پاره دی او د شد والا نون چې کم دي ته
نون مشدده تاکیدیه ویل کیږي دا هم تاکید د پاره دی نو دوه تاکیدونه جو جمله کې راجمع شي دا ډیر یقین پیدا کوي دا خبره بیخي یقیني ده ليقولن نخام خوای یعنی دا خبره پریدینه ذهب السيئات چې لاړه تنگستیا زمانہ لاړه دا جمله خطرناک نه ده لیکن دا جمله د څه د پاره وای د پاره وای چې ګنې دا ذهب السيئات تنگستیا زمانہ لاړه بیرته برانش بس دوباره په مامن تقریب او غم راتل دا ممکن نه دي ځکه دا موجوده پرس سړی دی نو اوس د خوشحالي میلاو شوی دا د خیال دار زبر ټول عمر له خوشاله زبر ټول عمر له صحتمن يم ټول عمر له بزوان يم ټول عمر له مالدار يم او دوباره دا غمونه زما په طرف هم نشي راتله ذهب السيئات بس غمونه لاړل ختم شو بیا ناراضي عني زمانہ نو چې کله دا فکر ولاړ شي چې بس غمونه لاړل بیا ناراضي او روان وخت هم ير شو تیر حالات هم ير شو چې ما منسونه کړهونه راغلی وو هغه ته ير شو موجوده فرست نو بیا انجام ته ګوره انه لفريح فخور یقینا دا سړی بیا خوشاله فخور او تکبر کوونکی فریحون هغه خوشاله ته ویل کېږي چې کوم خوشالي غیر شرعي یعنی په خوشالي کې داسې انداز او کیفیت اختیارول چې بالکل مس شي او ناجایز حرکتونو ته لاس واچي لکه د براینا مسلمانانو بغم خادو کې د ګډا او د دمچوریان راواله یا رسې په نورو موقعو کې د دوی د بې شرمیان راواله چې ټول دنیا به ګور یو دی به یو غړ دیګ به لګولای او دغه رسندورو په یادونه به کوم زګونو ته رسیږي او دې بده باندې اړو سخت احساس راولاړي کې نه د څومره غړ بغاوت مشروع کړي دي او څومره غړ جرم ته ملاسه چولې دي د الله پیغمبر وای کل امه معافا الا المجاهرین هر سړی به یو وخت دا سره شي الله به معاف کی لیکن کم خلک دومره بزړه ورتیا سره په بهادری سره ګناونه کوي د قسم الله تعالی چرته معاف نه کی در باغیان علامه ده یو ګناګار یو باغی دي کې فرق نو دا باغیان دي انه لفرحون یقینا دا به خوشاله هغه خوشاله چې کم د غیر شرعي تور مناوي فخور تکبر کوونکی تکبر په طریقه باندې کوي چې روان وخت یم ير دی او تیر وخت یم ير دی او موجوده پرست نو خیال دا چې بس زما دا ټیم دی ټول عمر لمم د سیم په ما باندې بل حال بالکل ناراضي نو دا د باطینی غټ مرض چې کم خلک په اختیار دي او اکثر خلک د دې د لاس نه بیلاري دي دا غي ذکر الله تعالی و الا الذين صبروا وعملوا الصالحات مگر حق کسان د سینې دي صبروا چې هغه صبر کړي دي صبر ماک دي صبر تعریف دا دی چې خپل نفس او خواهشات د الله تعالی د جرایمونو او د حرامونو بندول دا صبر دی دا صبر تعریف دی قرآن او حدیثو کې کوم ځکه صبر ټکی راغی نه دی معنی بدای چې خپل نفس د منشو کارونو نه را بندول نو بده کې د ټول حرامو کارونو نه د ناجایز کارونو نه ځان راټینګول دا پکې رالو وعمل الصالحات وعملنا کوي نیک عملونه چې کوم دي صالح عمل هغه ته ویل کېږي چې موافق د شریعت نو بده کې به دنه شکر گزاریم پکې رااله پر سنت واجبات مستحبات دا پکې داخل شو چې کوم سړی ځان د ګناهونو نه ساتي او په فرایض او واجبات او سنت او مستحبات باندې عمل کوي دا مطلب شو اولئک دغه کسان لهم نبی د پاره مغفرة بخنه ده او اجر کبیر او اجر دی لوی دا دغه د پاره بشارت شو نو باندې دویم قسم خلکو کې صبر وټکی راوړ صبرو کې هغه خلکو ته اشاره ده تعریف موږ وکړو چې خپل ځان د الله تعالی د کوم کارونو چې الله دې منی کړ دا غي خپل نفس را بندي منی کوي دا که څوک دې شي نو دا کس هغه کس کې دې چې کم مستقل مزاج موجوده پرستی او دغه شان د کې تیر حالات يرول روان حالات او يره دلنه ختمول دې مرز باندې اختنی نو دې ته در صبر وټکې شو دغه بځای باندې صبر استعمال شو نو د دې صبرونه ته تعبیر په مستقل مزاج سره کولای شي تر تعبیر په دې سره کولای شي چې هر هغه سړی چې موجوده پرست نه دی نه تیر ماضی حالات هم ير کړي نه دی رہی نه او خيار دی او روان خطرې او کم سفر او منظر چې مخ ته ګران منظر د مرګ د قبر د برزخ د اخرت هغه غمرته ور یاد دی او خيار کست نو دا کس چې د صبر دی دا صبرناک سړی دی د خپل نفس را منی
او چې خپل کم کس نه دا منظرونه یری د حیوان غونډه کې ژوند دی په دې نه پوهیږي چې زه څنګه رالم دنیا ته او سفر مې کم طرف ته روان دی او څه صبر سره کېږي په دې نه به حیوان په دې مکلف دی او نه حیوان کې دا شعور او دا عقل شته نو حیوانات چې څه کوي جو هغه کوي تاسو یې نه چې هغه په دې باندې نه پوهیږي چې خپل صحیح پردې صحیح حرام صحیح ګناه صحیح په دې باندې ډول پوهیږي نه نو دا انسانان بیا د حیوانات مشابه شي او چې کله دا سبق پکې پوښ شي د یا دهانۍ د صبرناک د مستقل مزاجي د صبر مضمون د بس ذهن کې پوښ شي نو دا کس بیا عمل یې نیک د ګناهونو نم د صبر کول چې ځان را باندې کولی شي او ردی کس بیا بدله هم د څه شی دی الله تعالی به ته بخنه کوي چې لویه خبره ده او دې ته به لوی اجر میلاویږي الله تعالی به جنت هم ورکوي نو ګویا چې دا د ګټې او تاوان باطینی اسباب ذکر شو چې کم خلک خساره کې دي نو وجه څه ده نو وجه ښکاره شو کم خلک نیکان دي بری دین باندې کلک دي که ټوله دنیا مخالف شي او هر څه نمونه ورلکې دي او څومره طریقې حربي ول استعمال کې بیا هم اوړي راوړي نو دا ولی نو وجه معلوم شو مستقل مزاج دي صبرناک دي دا مضمونونه سبقونه به کم ځنه حاصلېږي صرف به دیني تعلیماتو کې حاصلېږي قرآن او حدیثونو حاصلې دي چې باقي ځګونو کې مشکل دي نو ځکه دینی خلک په یو لار باندې دي او باقي خلک په بل لار باندې دي